دلته چې دا کومه جلسه منعقد شوې ده حضرت مولانا جبران صاحب جون کې الله پاک برکت پیدا کی سره ستاسو زمونږ نه نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم سره د خپل مینې او د خپل عقیدت هغه اظهار کړی دی علاقم ستاسو مبارک علاقه ده د اصحاب بابا خوشه علاقه ده خدای شته مالم حیا راځي هغه خبرې مرانې شوې حیا راله راځي الله ری توفیق راکړي رونو دنیا ته رب العالمین تقریبا 1,40,000 پیغمبران را لیږلي دي او اخیرنی پیغمبر چې الله دنیا ته را لیږلی دی اعظم خپل پاک پیغمبر مبارک محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی دنیا ته خو راغلی دی اخر کې خو د ټولو پیغمبرانو نه اوچته مرتبه هغه زمونږ د خپل پاک پیغمبر مبارک ته کما مرتبه چې د امام الانبیاء ده دا مرتبه د یو پیغمبر هم نشته ټول وای الحمدلله او د پاک پیغمبر مبارک د برکت نه د رسول الله مبارک د امت د نور امتونو نه دا بهتر او دا غوره دی او دا غوره والی چې الله دې امت لور کړی دی دام د پاک پیغمبر مبارک برکت دی د دوالو جهانو سردار مبارک په میاشت د ربیع الاول کې پیدا شوی دی اگر چې تاریخ کې اختلاف شته خو بیا میاشت د ربیع الاول و او د سبا د راختو ټیمو او وزم د ګل مبارک و په دغه میاشت کې امام الانبیاء دې دنیا ته تشریف راوړی دی خورونو که ستاسو خیالي نو چې کلم نور راخیږي نو د نور راختو نه مخکې په دې ټول دنیا باندې د شپې یو تیاره پرته هر څه په هغې تیاره کې پټي او بیا چې کله نور راخیږي نو در نور در راختو نه مخکې د نور هغه فلوشې او سبا راښکاره شي نور لا نی راختلی چې خلک پیشنګویه ورکوي وي یاره سبا شو نور به راخیږي دغه رنګې د دواړو جهانو سردار مبارک لا دې دنیا ته تشریف نو راوړی چې د کفر او د جهالت یارې دا په دې دنیا باندې پرته وي او پاک پیغمبر مبارک لا پیدا شویم نو چې هغه پلوشې او رڼاګانې د مخکې نه ښکاره شوې چې کم راهبانو او کم د پخوانو کتابونو عالمانو د تورات او د انجیل هغوی پیشنګویه ورکول شروع کړل چې عن قریبه ده چې د آخر زمانه پیغمبر دا پیدا کېدو والی دی او دا به پیدا کېږي ځکه زموږ د ښکل پاک پیغمبر مبارک او د رسول الله مبارک د مرګرو صفتونه دا په پخوانو کتابونو کې دا راغلي د رسول الله مبارک شکل بسنګي د پاک پیغمبر مبارک مخ مبارک بسنګي دا ټول خرص په پخوانو کتابونو کې د مور نوم بیسي او د پلار نوم بیسي یارونو یو مثال بدر لدرکم ګوره امام مهدی صاحب خو به د دنیا ته به راځي که به نه راځي به که نه هر چا ته پته ده او رسول الله مبارک د مخکې نه پیشنګویي ورکړې ده د پلار نوم به عبدالله وي د مور نوم به آمینه وي
او امام الانبیاء وی دا دنیا به د عدل او د انصاف دا ډکه کی او د دوړو جهانو سردار مبارک وی عیسی علیه السلام بم راځي امام الانبیاء وی یاجوج او ماجوج بم راځي دجال بم راځي نو مهدی داغه دراتلو زیر او خبر امام الانبیاء ورکړی دی او د خلکو ته پته لګي چې امام مهدی برازي نو امام الانبیاء محمد رسول الله هغه خود پیغمبرانو امام دی چې هغه دنیا ته راځي داغه پیشنګوئی به خلک نه ورکړي خامخا به داغه پیشنګوئی پیغمبرانو ورکړي دا او د رسول الله مبارک صفاتونه د پخوانو کتابونو کې وو یو صحابي دی عمرو ابن معدی کریم هغه صحابي وی یو کاهن لورلم وی زما سه پریشانی و او وی زما سه حاجت حالان کې کاهنانو ته د غیب او علم نشتا خو په خوانو کتابونو کې د رسول الله مبارک صفاتونو نو پاغي باندې خبرو وی ما ته کاهن وی چې ته د کمزه وی ما ورته وی چې د مکه مکرمه اوسیدونکو هغه سره تعلق ساتم وی ما ته وی چې عن قریب ده چې په مکه مکرمه کې به یو الک پیدا کیږي او هغه به د اخر زمانه پیغمبري وی ما وتوی چې د چا په اولاد کې به وی راته وی چې د هغه انسان په اولاد کې به چې چا د زمزم د کوي کنه باسلې نو دا د زمزم د کوي جرهم قبيله بن کړو ډیر موده دا بندو بیا د پاک پیغمبر مبارک نکاح عبدالمطلب دا کوي کنيستري وی ما وتوی چې یره پوره وضاحت راتاو کا وی راته وی چې عبدالمطلب ته یادوم کنه داغه په اولاد کې به د دغه الک نوم به محمدي او د پلار نوم عبد الله او د مور نوم امینه دا به د اخر زمانه پیغمبري او دی به د کجورو وطن ته هجرت کوي وی چې دا خبره مې اوریده وی د دوړو جهانو سردار مبارک لا الکو وی ما خود اغي نجومینه خبر اوریدلې وی چې رابلم او رسول الله مبارک ته به مې وکتل وی ما به وی چې د عبد الله زوی داده د امینه زوی داده د عبد المطلب نو سیداده محمد نوم د صلی الله علیه و آله وسلم وی لا د پیغمبره داویم نو کړي وی چې کله بمرالم وی ما به ورته نیغ کتل چې دا هغه کس ته چې دی به د اخر زمانه پیغمبري ګورله د دوړو جهانو سردار مبارک د پیغمبره دعوام نه د کړي او د مخ کې نه داده د صحابي رستو مسلمان شوی دی د مخ کې نه معدی قریب پیجنی خلکو پیجند عبد المطلب ناست بیت الله پخوا کې یو راهب ورلراغه عبد المطلب توي وې د اخر زمانه پیغمبر وی دا به اسماعیل علیه السلام په اولاد کې ورته وی راځي او وی زی پیجنم او بیا ورته وی د هغه پیغمبر نوم وی دا به محمدي د پلار نوم به عبد الله وی او د مور نوم به امینه وی پدې کې د دوړو جهانو سردار مبارک ماشوم پاک پیغمبر مبارک راغی چراغ چې دغه راهب رسول الله مبارک ته نیغ قتل د دوړو جهانو د سردار مبارک د سترګو کې لګه غونتی سرهی وا او دا لګه معمولی سرهی دا چې سترګو کې وینو دا د حسن نه ده هغه راهب چې د دوړو جهانو سردار مبارک ته نیغ قتل مختم ګوري پوزو تم ګوري بیا وتوي ماته د الله سنو خایا د رسول الله مبارک لا سنه مقتل او بیا وتوي ما تخپې مخایا د رسول الله مبارک په مقته عبد المطلب توي دا سره ستا سره هغه وتوي دا زما زوی دی هغه راهب وتوي نه وې دا ستا زوی نشي کېده د پلار
د پیدایش نه مخکې وفات شوی دی. عبدالمطلب ورته وخندل او زمان وصی دی او د پلار د پیدایش نه مخکې دا وفات شوی دی. وی تا ته څه پته لګي؟ هغه راهب ورته وی زما په رب د کعبې قسم چې دا د آخر زمانې پیغمبر دی. د لاس کې هغه نښې دي، د پخپو کې هغه نښې دي، د په سترګو مبارکو کې هغه نښې دي، د په وجه او د په مخ مبارک کې هغه نښې دي چې کومې د اخیری پیغمبر نښې نښانې دي، دوم هغه پیغمبر دی او دی به د آخر زمانې پیغمبر جوړیږي. د نور راختونه مخکې د سبا هغه پلوشې رڼاګانې راښکاره شي. دا دی لا امام الانبیا لږ دی ماشوم دی او د مخکې نه راهبان لګیا دي پیشنګویی ورکوي. د دواړو جهانو سردار مبارک بیمار شو. چې بیمار شو دا سترګې د رسول الله مبارک خوږې دي. عبدالمطلب ته ډېر زیات ګرانو او ډېره مینه ورسره وه. یو ځای ته بوځه بل ځای ته بوځه، د رسول الله مبارک سترګې خوږې دي. په هغې زمانه کې دا راهبان په دین عیسایت باندې او د اسمسو کې به دیره او دا د هغې زمانې نیکان خلک. اوس هم چې یو سړي بیمار شي هلک یې عالم لبوزي. نو عبدالمطلب د خپل نوسې امام الانبیا یو راهب لبوز، ورته وایي زما د نوسې بیمار دی او تاله مې راوستی دی. هغه راهب د دواړو جهانو سردار مبارک ته لاندې باندې ګوري. ټول نهې نهانې پکې وموندې چې دا خو د آخر زمانې پیغمبر کې د دواړو جهانو د سردار مبارک د خولې مبارکې نه هغه لاهب لاړې راواغېستې او رسول الله مبارک لی په سترګو باندې پورې کړې. د دواړو جهانو سردار مبارک سترګې ټیک شټاک شوې، جوړ شو. هغه راهب عبدالمطلب ته وی دې ډاکټرانو پسې څه لګرځې؟ د سره خو خپل دوی موجوده ده کنه، دا خو د آخر زمانه پیغمبر به جوړیږي او د لاړو کې الله شفا چولې ده. بل چاته جسده همدا لاړې د خولې مبارک چې په کم ځای بیماری وي په هغې ځای راکاږه جوړیږي. به ګوره له دنیا کې د پیغمبرۍ دعوه نه ده کړې، مخکې نه هغې نښو نښانو ته چې دغې د یهودیانو عیسایانو علماو به کتل، هغوی به وي چې دا د آخر زمانې پیغمبر دی. د پاک پیغمبر مبارک یو صحابي دی عبدالله ابن طلحه رضی الله عنه، الله مې د نوم کې نه خطا کوي. وی تللی ومه بصرا ته، وی د بصرا په دې بازار کې ډېر زیات رش و، ډېره زیاته ګڼه و. و یو خانقاه ده، یو سړی پکې ناست عبادت گزار او د هغوی راهب او عالم چې لکه په تاسو کې خو د مکې مکرمې او د قریشو څوک پکې نشته. وی چې هغه ګونه کنه، وی ما ورته وی چې زه د قریشو یم او د بیت الله ګاونډي یم. نو خلکو به د بیت الله د برکته د بیت الله د ګاونډي ډېر زیات خیال سات. لکه اوسم که یو سړی راشي او وی زه د مکې مکرمې یم او د حرمینو د وطن یم، منګو تاسو به هر یو وی چې لکه زما میلمه شه. وی ما ته وی چې هله قریشو سره تعلق ساتي؟ وی ما ورته وی چې او. وی ما ته وی چې یو تپوس درنه کوم، په مکه مکرمه کې خو څه داسې ناشنا واقعه نه ده پیښه شوې؟ وی ما ورته وی چې نه ناشنا واقعه نه ده پیښه شوې. وی راته وی چې یو خبره درته کوم، د آخر زمانې د پیغمبر د پیدا کېدو دا میاشت ده، دې میاشت کې به د آخر زمانې پیغمبر په دې کې به هغه د پیغمبرۍ دعوه کړي، دا هغه میاشت چې هغه ته پکې نبوت میلاویږي. وی ما ورته وی چې لږ پهچان یې راته وکړه څوک دی؟ وی ما ته وی چې نوم یې محمد دی. وی ما ورته وی چې کم محمد؟ وی ما ته وی چې ته نه پیژنې؟ د مور نوم آمینه دی، د پلار نوم عبدالله دی، د نیکه نوم عبدالمطلب دی، د قریشو د هاشم خاندان سره تعلق ساتي. او وی ما ته وی چې لاړ شي نو هغه به د پیغمبرۍ دعوه کړي، ګورې چې سار نشي سمدستي په ایمان راوړه. وی چې کله مکې مکرمې ته رالم، وی تپوس مې وکړه د خلکو نه چې لکه څه ناشنا واقعه خو نه ده پیښه شوې.
وی خلکو راته وی چې ولې نه د پیښه شوې ابن جوزي لیکلی دی ښه وی راته وی چې ولې نه د پیښه شوې وی موږ ورته چې څه ناشنا واقعه پیښه شوې ده وی راته وی یاره هغه یتیم هلک نو د عبدالله زوی او د بیبي امینې زوی او د عبدالمطلب نسي هغه خو د پیغمبر دعوه کړې ده چې زه پیغمبر یم وی ما ورته وی چې ملګري څوک دی وی خلکو راته وی چې د ابو قحافه زوی عبدالله د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه خپل نوم عبدالله دی دا ابو قحافه زوی عبدالله مرګره دغه په ایمان راوړي وی نیغ لاړم ابوبکر صدیق رضی الله عنه پسې وی ما ورته چې ما ور سره ملو کا وی چې لاړم وی د دوړو جهانو سردار مبارک ته مې د هغه خراهب خبر وکړه وی رسول الله مبارک خوشاله شو وی په هغه وخت مې په ایمان راوړم ټول وای الحمدلله منګه او تاسو له الله هغه پیغمبر را کړی دی او د هغه پیغمبر په امت کې چې دا د لا پیغمبر داوی نه د کړي خلکو ته میاشتې معلومه چې د میاشت کې به دغه ظهور کې عمرو ابن عوف رضی الله عنه دا د رسول الله مبارک صحابي دی عشره مبشره کې دی هغه صحابي دی چې امام الانبیاء د دې صحابي د جنت زیره ورکړي دي لس صحابه دي رسول الله مبارک داوی د جنت زیره ورکړي دي یو پکې داري وی یمن ته بتلم راتلم د تجارت لپاره به یمن تتلم راتلم وی پلار کې یو راهب او یو نیک سړیو وی اسمم پاغلار باندې تلم وی هغه نیک سړی لا غیر راهب لبورلم د حمیر قبیله سره تعلق ساتم دا راهبانو د اسمسو کې به عبادتونه به کول وی بوډا سړی وی چې بزورلم وی ما ته به چې لکه د کمزه وی ما بوته د قریشو وی د بیت الله تپوس بیرانو کو د زمزم تپوس بیرانو کو وی زما به ډیر زیات قدر کو وی چې کله بم یمن ته زلاړم وی د غیر راهب لبزه خامخا ورتلم وی داغه بچو په جندم داغه نوسو په جندم چې بلاړم بچو بوته قریشی راغلی وی به شابه ما سره ملو کا وی یمن تطلب د تجارت ته پاره وی ما وی راشه د راهب لم ورشه وی چې کله ورلم وی ډیر زیات ضعیف شو او ډیر زیات کمزور یو بیمارو وی چې ورلم نو وی دا سترګې تړلې وی وی هغه بچو راته وی چې هغه بیمار دی وی ما وته چې رضا وسره ملاویږم وی بچون وسو وته وی چې هغه قریشی به تعالی راته نو هغه لک راغلی دی وی راته وی چې وی بچو ته چې شابه زره راولې وی چې زورلم وی سترګې تړلې وی ډیر زیات کمزور یا خوم لاستو یا داسې لږ غونته رانیخ وی ما ته وی چې قریشی او تپوس تر نکوم وی ما وتی چې څه تپوس کې وی راته وی چې په مکه مکرمه کې څه ناشنا واقعه هونه د پیښه شوی وی ما ورته وی چې زه راتلم نو هیڅ ناشنا واقعه نه وه پیښه شوی وی ما ته وی چې هغه میاشت راختلې ده چې په کومه میاشت کې به د دواړو جهانو سردار مبارک نوم یې واغش هغه به د پیغمبرۍ دعوه کوي هغه میاشت راختلې ده په دې میاشت کې به د هغه ظهور کیږي وی ما ورته وی چې لږ وضاحت راته وکړه وی ما ته وی چې نوم عبدالله دی د محمد دی د پلار نوم عبدالله د مور نوم امینه عبدالمطلب د نیکه نوم دی قریش او هاشم بنو عبدالمطلب خاندان سره تعلق ساتي او وی بیا ما ته اشعار وی ما ته وی چې کلم لاړ شي نو زما د اشعار ورته وراوه او وی ما ته وی چې یمن پرېدا او تجارتونه پرېدا لاړ شه پاغه باندې ایمان راوړه وی هغه اشعار مې یاد کړل وی ما وی چې زه لاړ بشم تجارت لاسم راغلم بیا به وطن ته لاړ شم وی چې کله لاړم تجارت له واپس رالم وی تپوس مې وکړه چې یاره څه داسې ناشنا حالت خو نه راغلی وی خلکو راته وی چې یاره دلته یو الګ د پیغمبرۍ دعوه کړې ده وی چې معلومات مې وکړل وی هغې د حمیر قبیلې راهب چې راته کوم هلک یادو د هغه نوم د پلار نوم د مور نوم د نیکه نوم حق رسول الله مبارک راته یادو وی چې پیشم چې دا خو مغه هلک دی خیر وی لاړم
ابو بکر له حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه میزان سره کوم وی د دوړو جهانو سردار مبارک لورلم وی چې پاک پیغمبر مبارک ما تو قتل وی د دوړو جهانو سردار مبارک او فرمایل چې پدی مخ کې خیر انم خیر دلب الله پاک خیر باور لور کوي او بیا ما ته وی چې عمرو ابن عوف چې کم سړی سره تمل او شوی وي او کم سړی دا ته اشعار ویلیو چې زما د اشعار ورته ورسوه اخو راته لږ بیان که کنه اخو راته لږ ووایه کنه وی هغه اشعار مې ورته وویې وی زه خو پوه شم چې دا د میلو شم چاته مې اشعار هم نه دی ویلی د مخکې نه الله پاک خبر کړی دی وی په هغې سات مې په ایمان راوړم الحمدلله امام الانبیاء دنیا کې لاره پیغمبره دعوه نه وکړې او دا د مخکې نه پیشنګویې دا وی ښه چې کله رسول الله مبارک هجرت کو پاک پیغمبر مبارک د مکې د کافرانو نه پټ شوی او په غار ثور کې رسول الله مبارک یو درې شپې کړې وې نو چې کله امام الانبیاء غار ته وردننه کېده ابو بکر صدیق رضی الله عنه ورته وی د الله رسوله ته مه ورځه اسنه مار پکینی لړم پکینی صدر لټک درنه کی زه صفا کوم حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه ورغه هغه غار په خپل صادر باندې را صفا کړ او بیا خپل صادر سشته خپل صادر وړي وړي ټوټې ک او هغه وړي وړي ټوټې یې په هغې سوړو کې کېښود د هغې په بند کې چې ته موزر شی پرې رونځي یو دوه سوړې پاتې شوې په یو سوړه کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو پونده کېښوده په بله کېښوده ډډه یې ولګوله امام الانبیا ته وایي د الله رسوله راځه د دواړو جهانو سردار مبارک را دننه شو او د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه سینې ته ډډه ولګوله او رسول الله مبارک سترګې ورلیوده شو ستړی و نو په دې کې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خپې له مار ټک ورکړ د نور خپې له زور ورکړ لږ ساعت پسې بل ټک ورکړ غیر اختیاري د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د سترګو نوخ کې را روان شو هغه اوښ کې د رسول الله مبارک په مخ مبارک باندې پریوته د دواړو جهانو سردار مبارک را پاسې ابو بکر ولا جاړي وی د الله رسوله په دې غار کې سدي او مال ټک راک د دواړو جهانو سردار مبارک ابو بکر خبره بار ک وی د الله رسوله ک خبره بار کوم بیم ټک را کړي تاسو ته ضرر نه رسي رسول الله مبارک وته خبره بار چې د دواړو جهانو سردار مبارک په حکم خبره بار کړه یو مار د لوی اجدها سرې روغ کو داسې چجې واله او د غر د مار زهر او د اوچې د مار زهر الله دې مسد پاک پیغمبر مبارک وی ابو بکر مار سره بروستو خبرې کوم خپدې خوا کوه د خپل خلی مبارک نه مبارک لاړې د ابو بکر د پوند نه توکړي ابو بکر صدیق رضی الله عنه په الله مې قسمی وی چې د رسول الله مبارک لاړې زما د پوند نه تو شو تا به نوې چې مال مار ټکرا کړي دردونه ختم پاغه سات جوړ شو د دوړو جهانو سردار مبارک مار ته وی دا ټک ته ولا ولې ور کړي ګوره دې پورې خبره کوم چې د رسول الله مبارک پیشنګوی په خوانو کتابونو کې وی ذکر زیر شوی دی وی دا ټک ته ولې ور کړی دی د دواړو جهانو سردار مبارک سره مارم خبرې وکړې د امام الانبیاء معجزه وا زمونږ د خپل پاک پیغمبر ور خشته معجزه هغه مار ورته گویا شو وی د الله رسوله چې څه سزا را لراکې هغه را لراکه خو اول زما خبره وره د دواړو جهانو سردار مبارک ورته ووایه وی د الله رسوله وی د نن 1500 کاله مخکې په دې لاره د الله یو پیغمبر تیرېده حضرت عیسی علیه السلام او هغه سره مرګري
نو زه دې ځای کې وم، نو هغه ملګرو ته ویم وایي د آخر زمانې پیغمبر هغه به د مکې مکرمې نه هجرت کوي مدینې منورې ته، او په دې غار کې به هغه 3 شپې کوي، او د الله رسول ستا یې هغه صفتونه بیان کړل، هغه صفتونه چې غږ مه کوه. وایي چې ستا دا دومره صفتونه بیان کړل، وی ما وی چې زه به ورپسې ګرځم کوم ځای، خو زه دې غار کې به 3 شپې کوي، نو راشه دلته ورته دیره شم. نو ما وی که مرګ راله راغی خو هم د هغې پیغمبر په انتظار کې به مرګ راشي، او که جون و پوکه نو په دې سترګو به وینم. وی د الله رسوله 500 کاله مې وشو چې ستا په انتظار یم، خوراک پسې لاړ شم، بیا دې غار ته ځان را رسوم، اسې نه د آخر زمانې پیغمبر نه راغلی. بیا چې وږی شم خوراک پسې لاړ شم، ځان موړ کې مې سارېږم نه، بیا غار ته ځان را ورسوم، اسې نه د آخر زمانې پیغمبر نه راغلی. نو د الله رسوله 500 کاله مې ستا په انتظار کې تیر کړي دي. غار نه نیم خوځېدلی، بغیر د خوراک نه نیم تلی. نن خوراک پسې تلی وم چې رالم غار ته، یو ناشنا خوشبویي وه. زه پوه شوم چې ما خو 500 کاله سره پاسه دلته تیر کړل، داسې خوشبویي مې نه محسوس کړې. معلومیږي دا چې د آخر زمانې پیغمبر راغلی دی. یو سوړي له رالم هغه بنده وه، بلې سوړي له رالم هغه بنده وه. په دې سوړو مې څو ځله چکر ولګو، ټولې سوړې بندې وې. دې 2 سوړو کې د انسان پونده وه، ټک مې نه ورکو، نورو له لاړم، بله لار مې نه وه، عشق او محبت مجبور کړم، او د ده پوندې له مې ټک ورکړی دی چې انصافدار خپا خوا کوه. د امام الانبیا په انتظار مې 500 کاله تیر کړي، قصدن مې ټک نه دی ورکړی. د دواړو جهانو سردار مبارک ورته ویم ماتې. نو عیسی علیه السلام دا د 500 کاله مخکې په هغې تېرېده، او خپلو ملګرو ته وایي په دې لاره به راځي، دې غر کې به 3 شپې تېروي. د رسول الله مبارک صفتونه بیان کړي دي چې څوک د دواړو جهانو سردار مبارک سره عشق لري او پاک پیغمبر عاشق او محبت ساتي، زه وایم دا د دې انسان د کامیابۍ دپاره لویه نښه ده چې څنګه محبت د امام الانبیا سره پکار دی، هغه شان محبت د الله پاک زمونږ او ستاسو په دې زړونو کې راواچوي چې کوم د پاک پیغمبر ورک شان سره هایږي. ټولو وایي امین. هغه شان محبت چې د دواړو جهانو سردار مبارک طریقې راکې راشي. زه بعضې وخت یو خبره کوم، زه وایم په عبادت به یو مرتبه ومونې، خو په محبت چې کومه مرتبه میلاویږي دا به درته په عبادت میلو نشي. د رسول الله مبارک په محبت چې کومه میلاویږي. د دواړو جهانو سردار مبارک د باران هم پته نه لګي، دا یو خبره کوم بس کوم. د دواړو جهانو سردار مبارک په مکه مکرمه کې، او د مکې سردارانو ابو جهل، عتبه، شیبه خی پیجنده چې د آخر زمانې پیغمبر دی، خو د بعض حسد او د کینې د وجې نه په ایمان نه راوړل. لکه نن سبا زموږ د حق پرز علماو د محدثین هر څوک پیژني، بعضې خلک ورسره بعض ساتي، هغوی بعض او حسد ساته. په مکه مکرمه کې دا خبره خوره شوه چې رسول الله مبارک دغې سردارانو ګیر کړی دی او یو ځای کې قیدي کړی دی. د 12 کالو یو ماشوم بچی دی زبیر رضی الله عنه، هغه چې دا خبره واورېده چې امام الانبیا هغه د مکې قریشو قیدي کړی دی، خاوي زبیره ته دې د ځمکې په مخ باندې جمدې ګرځې او امام الانبیا دې قیدي وي، دا کوم ځای کیدی شي؟ تورې د تیږې نه راوښکام او روان شو چکر یې لګی. چې یو ورته ګوري لکه یو سړی چې په چا باندې ډس کوي، یو تماچه ورسرې وي. زموږ د پښتنو خبره وي په ګرم ځای باندې څوک قدم نه ږدي، یو هم رستو شي بل هم رستو شي، که څوک څه وي دی پې ګزار کوي. دا مکه مکرمه لټ پلټ خو د دواړو جهانو سردار مبارک پیدا نه که د غرمې ټیم دی او سخت ګرمي ده. یو ځای کې کړپ نارې شو، خو چې کړپ نارې شو تورې اوچته کړه، د دواړو جهانو سردار مبارک باندې نظر پریوت.
چې رسول الله مبارک ولید دا مخې روښانه شو د دواړو جهانو سردار مبارک وتی زبیره د غرمې په ټیم کې او توره په لاس په دې حالت کې څه کې وی د الله رسوله ستاسو متعلق دا خبره خوره شوې وه چې د مکې مکرمې قریشو گرفتار کړی دی ستاسو په تکل کې روزم د دواړو جهانو سردار مبارک وتی زبیره که واقعي دې کافرانو زه نیولې وې او زه قید کړی وم نو زبیره تا به څه کول تا خو توره راغشتې را څه به دې کول وی د الله رسوله دې خلکو که ته ګیر کړی وې زما پر رب د کعبې قسم که په مکه کې مې یو کافر جم دی پرېښی وي یو په دې خپله توره به مې تېره له سرونه والي او زما پر رب د کعبې قسم چې په مکه مکرمه کې به درله ما د وینو ولی به یولی وي زبیر د جم دی او د هغه پیغمبر او محبوب د څوک قیدي کې دا به څنګه وشي د دواړو جهانو سردار مبارک ډیر زیات خوشحاله شو د خپل وجود مبارک نه صادر لرکه وی زبیر دا په انعام کې والم د ځمکې په سر امام الانبیا خوشحاله د عرش تپاس رب العالمین خوشحاله سمدستی جبریل امین راغی او د دواړو جهانو سردار مبارک ته وی د الله رسوله ستا رب را لیږلیم او الله د څه لپاره را لیږلیم رب العالمین راته وی چې جبریل لاړ شه او زما په حبیب باندې زما سلام وایا او زما حبیب ته وایا چې زبیر ته وی چې رب العالمین در باندې سلام وی الله را لیږلیم چې زما حبیب ته ووایه چې ستا رب په تا باندې سلام وی او دا زبیر ته ووایه چې تا قیامت پورې څومره خلک غزاګانې او جهادونه کوي هغوی له به پې ثوابونه ورکوم خو د هغې په برابر د هغې ټولو د جهاد په برابر ثواب به زبیره تالم در کوم ځکه زما د پیغمبر په محبت کې روتې او توره دې اوچته کړې ده محبت باندې چې الله پاک کمې مرتبې ورکوي رونو کنه نو دا په عبادت باندې میلو نشي نو زمونږ د ښکلي پاک پیغمبر ډېر زیات صفتونه دي حضرت آدم علیه السلام ابوالبشر دی بل څوک ابوالبشر نشي کېدی ابراهیم علیه السلام د دویمې درجې پیغمبر هم دی او رسول هم دی او رسولان نور هم ډېر دي پیغمبران نورم ډیر دي حضرت آدم علیه السلام د الله پیغمبر دی خو پیغمبران نورم شته او زمون ښکلی پاک پیغمبر وخت الله پاک داسې صفت ورکړی دی خاتم الانبیاء خاتم المرسلین چې دا صفت رونو په بل چا کې شته دی نو دا به د بل چا پیدا نشي د ټولو پیغمبرانو خاتم او مخوردا څوک دی امام الانبیاء ما سره خلو خوځوي خلق چې خط لیکي نو په د اخر کې په مخور لګي دا مخور د سره پاره لګي چې د خط کې سدي چې داوي چې د بار نه پکې سوردن نه نشي خط په دې ځای تام شو د دوړو جهانو سردار مبارک الله راو لېګ مخور ورته وي د پیغمبرانو سلسله په ما بند کړه بل به پکې وردن نه کېږي نه نو صاحب یو د غلو بوجیرا له د غلو مرزا احمد هغه پکې د پیغمبر ادا وکړه چا ورته وی چې رسول الله مبارک له خو فرشته راتله وخې به راوړه تعالی راضي یا مالم راضي وی د رسول الله مبارک له چې کومه فرشته راتله د هغې نوم جبریل وی تعالی چې وخې راوړي د هغې څه نوم دی وی ټیچې ټیچې په خپلم ټیچې ټیچې و د هغې دغه نوم یې هم ټیچې ټیچې و دې شبې که نه پیغمبر الله توبه یو ځلی وي مهدي ما بیا وي عیسی ما بیا وي پیغمبر ما کله به وي متی پیغمبر ما دماغ یې کار نه کو ګډې وډې وي او چې ساتې او خطا د الله شان ته ګوره پټټی کې ته څه وخته پټټی کې موږ ته پښتو کې غولخانه وایو غولو په غولخانه کې ته خدای پاک سوخ که د غولخانه کې ته الله پاک سوخ که او خدای شته ته نه پیږم چې روغ و که ما ته خو روغ نه ښکاري لیونی و ما له دولت لیونی و کړی و ګډې وډې به یې
عطا الله شاه بخاری ته وی ګوره عیسی علیه السلام د اخیری پیغمبر زیر ورکړی وی یاو اسمه احمد نوم به احمدی وی بالکل وی زمانوم چې کم دی غلام احمد دی نو غلام تلری کنه احمد پاتې شو یغه احمد زیم کنه وی ښه غلام تلری کنه احمد پاشو ته احمدی وی یاو او ته وی زمانوم عطا والله چې عطا تلری کې الله پاتې شو نو الله مو زره بوجه بچی ته پکې چا پیغمبر کړي هغه ته وی زه خو ماسپخین خطلی و مسمان تا عیسی دغه ته وی دا تعالی شاه بخاری صاحب ته وی رسول الله مبارک معراج شو کنه وی زه مسمان ته خطلی و وی سیوی تعالی وی الله سره ملاقات شو او الله راته وی چې زه پیغمبري می درله درکړه اتا الله شاه بخاری وتی سو خطلی وی ماسپخینه وی زما دیگر اسمان ته خطلی و وی الله راته وی چې غټ کذاب او دروغجن تی بل نشته ګور اسمان ته نه دی را خطلی عطا الله شاه بخاری ته ویل څوک اسمان ته هم خطی شي چې ته خطلی وسه هغه ته ستا پلار کې جانډره چې ته خطی شو موږ نشو خطی ګړډې وړې به یو سړی ولا راغی هغه ته پستر غړون دیمه او لاس پیراله راکه کچې جوړ شمه نو چې غلې پلستر ګلاس راکه غسپیره لاس او قسم په الله غ پاغبل مړون شو یو ولا راغی وتوی دی باغ کې را لې بوچي او دسو کا چې باغ کې مې برکت پیدا شي چې لاړو تخلی کې بوا چولې باغ کې توی کې قسم په خدای چې غټول بوټي وچ وته سپیره بچیا هغه میوه به کوله بوټو نه دیم خلاص کړل بل سړی راغی هغه په دې سر باندې ویخته په دې منس کینو ادا خبره سره چې کم دی ګنجي او رسول الله سم سپومه پکې ښکارېدا چمکه پکې وو وی په دې سر را لويختره لاس راکاګه چې ویخته پیروخی دی و چې غلی په سر باندې لاس راخ که هغې نورو نام خدای خلاص کم ښه ډاګه شوه دغه سپیرو خو الحمدلله او بیا سمح الحمدلله پیشه پی دا قادیانان زمو علماء داسې ډیته کړي دي د خدای په فضل کې پډی کې به پډی کې انشاءالله سر برانه انشاءالله العزیز نه روچتای او دا د اصحاب بابا د ګوند د غیرتی پښتانه دا چې انشاءالله قادیانی بروچت دا چته غب تس انشاءالله سر بمران نروچتای سر یو ټکی درته امرونو یو ټکی درته ویم چې کوم انسان رسول الله مبارک په شان کې ګستاهیو کې او یا د قرآن بېدبیو کې دا یو ټکی درته ویم مګر چې غټ غټ عدالتونه شته او درته پته ولګي چې دا روغ دی او لیونی نه دی بد دا ډیته کوه دا چپا کوه ګورې که د حکومت ته دې پرېښو که نه او تاڼې ته لاړ نو یر مجنون دی دا منټل دی دا حیران یې چې هلکه بار روغ یو د پیغمبرۍ دعوو کې او ګستاهیو کې هغه لیوني وي نو چې پاک پیغمبر مبارک سره د محبتي او کم کس ګستاهانه الفاظ استعمال کړل هغه په هغې سوچه کافر دی او د هغه قتل واجب دی و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین